السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د پاکستان غونډه کې 47 ملکونه چې رايوځای شي نو تقریبا دا زه اوسطن خبره کوم نو د دې نه سپوږمۍ جوړیږي. د سپوږمۍ امرزه دا ګیري 47 ملکونه او دغه شان بیا په دې پسې چې زموږ په نظام شمسي کې کومه سیاره ده هغه ته ویل کېږي مرکری یا عطارد. نو د پاکستان غونډه کې سلور نوي ملکونه چې یوځای شي نو دا د عطارد برابر ده. او بیا دغه شان مریخ یا مارس هم ورته ویل کېږي په انګلیش کې. نو 102 ملکونه چې د پاکستان غونډه کې رايوځای شي نو هغه د یو مارس یا د مریخ برابر ده. او زهره یا وینس د 578 د پاکستان غونډه ملکونه چې رايوځای شي نو دا زهره یا وینس غونډه کې سیاره تی جوړېدای شي. دغه شان په ځمکه باندې زمونږ کوم ځمکه باندې چې اوسېږو په دې کې د پاکستان غونډه کې 588 ملکونه ځایږي یا راتلی شي. نیپچون یو سیاره ده په هغې باندې 9560 د پاکستان غونډه ملکونه ځایږي. یورینس یو سیاره ده چې هغې باندې 10201 د پاکستان غونډه کې ملکونه چې هغه ځایږي. د دې نه علاوه زحل سیاره چې ده د هغې باندې د پاکستان غونډه کې 53643 ملکونه ځایږي. مشتري یا جوپیټر چې ورته ویل کېږي د پاکستان غونډه کې 77135 ملکونه په دې باندې ځایږي. او دغه شانتې نور چې د تاسو ته ما ویلي وو چې د پاکستان غونډه کې 76,50,000 ملکونه چې دي دا ځایږي. زه تاسو ته که دا ووایم چې الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي وما قدر الله حق قدره، وایي مفهوم یې درته بیانوم چې انسان د الله پاک هغه شانتې قدر ونه کو څنګه چې د هغه حق و. ګورې تاسو به لیدلي وي په انسانانو کې چې انسانان د الله پاک د وجود نه ډېر خلک داسې چې دي کمیونست چې ورته ویلی کېږي، ایتیست ورته ویلی کېږي، هغه د الله د وجود نه انکار کوي. نو دومره لوی لوی سیارې دا صرف یو د نظام شمسي خبره زه تاسو ته کومه چې موږ په کوم نظام شمسي کې اوسېږو. دا صرف د هغې نظام شمسي تاسو سره زه خبره کومه چې په دې کې دا کومه سیارې چې دي دا دومره غټې دي، دومره لوی دي. او بیا دغه شانتې نور چې دی دا د 76,50,000 پاکستان غونډه کې ملکونو برابر دی. نو تاسو دا سوچ کولی شئ چې د الله پاک ذات به څومره لوی وي، د الله پاک صفات به څومره لوی وي او د الله پاک شان به څومره لوی وي. دغه الله پاک وپېژنئ او د هغه الله پاک تابعداري شروع کړئ.